बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़े एम जी इरफान दुरानी तासो गोरे पियाम खैबर दा टेम जी पेशावर के मौजूद यू साबिका नाज़िम आला आज़म खान अफरीदी से वलाड़ दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर च कम सानिया शवे व दागे हवाले सरा खबरी अतरी मोसरक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दारा तो नाजिम से नन 18 अक्टूबर सानिया कार सास से कम शवे ददी हवाले सरा से खबरों को जम मिनवाल होता ډیره مهرباني ما ته اوس هم یاد شي چې په دې ورځ باندې زه په خپله محترمه بېنظیر بوټو استقبال ته په کراچۍ ایرپورټ باندې ولاړم او یو داسې ناګهاني دماکه وشوله چې هر یو کس په دې هغه کې و چې محترم ته خو به څه نقصان نه رسېدلی. زه هملته موجود وم، موږ په خپلو لاسونو باندې په سوونو جنازې د خپلو کارکنانو اوچتې کړې. او تاسو به دا منئ، تاسو به دا خبره منئ چې په سبا باندې چې مونږ کله لاړلو چې یاره محترمه به بلکل په آرام ناسته وي، نو حیرانتیا راته وشوه چې هغه لګیا وه او په هسپتال کې د بیمار پرسې کولې او چې کوم شهدا وو نو هغوی ته یې دعاګانې کولې. بیا یو څو ورځې بعد زه بیا موجود وم په کراچۍ کې ورغلی وم، د سند کونسل اجلاس و او هلته هغوی وویل چې یاره محترمه څه داسې کسان دي چې د هغوی د لاسونو شناخت نه کېږي. نو په دې باندې څه وکړو؟ نو محترمه ورته وویل چې دا داسې چل دی چې دا د پاکستان پیپل پارټۍ کارکنان دي، زما رونه دي، دا به زما او زما د والد صاحب په مقبره کې ښخي ګړي خدا بخش کړي او کتبې ورته جوړې کړي او په هر قبر باندې دا لفظ ولیکئ چې مې بوټو هم. او تاسو به دا منئ چې کله زه بیا د محترمه بیبي هغه ته ورغللم نو د هغې د قبر نه بهر په کتار کې په درجنو قبرونه پراته وو او په هغې باندې لیکلي وو چې مې بوټو هم. نن د هغې سره یو ډېره لویه درنه ورځ ده چې نن زموږ په اسلامي ملک فلسطین باندې جابرو حکمرانانو سره امریکې نورو ټولو صهیونو طاقتونو حمله کړې ده. موږ برپور د هغې مذمت کوو او سم چې د وسه کېږي انشاءالله تعالی د هغوی مدد به کوو. سابقه منسټر ضیاء الله افریدي نن راغلی وو ای سره د هغه په حجره کې نن چې کم 18 اکتوبر باندې ثانیه شوې وه د هغه حق لا هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن جی بلاول بټو صاحب هم تقریر کړی دی پورا پاکستان کې زموږ مینوالو ته څه وایي، سب میسیج ورکړي د دې حوالې سره؟ نن په 18 اکتوبر سانه کارساز شوې وه. بېنظیر بیبي څو کاله پس د بار نه راتله پاکستان ته، نو په کارساز په کراچۍ کې او په شارع فیصل یو ځای هغې کې یو حادثه وشوه. په هغې کې ډېر د پاکستان پیپل پارټۍ کارکنان 200 کارکنان شهیدان شو. خو نن چې کوم نن ورځ باندې چې دا کم ایونټ وشو دا سپیشلی د فلسطین د شهدا په نام باندې دا زموږ د پارټۍ چیرمین منو کو چې موږ د فلسطین چې کم ظلمونه په فلسطین کېږي، کم اسرائیلو کم بربریت کم ظلم روان کړی، دا ورځ موږ فلسطین د شهدا ته ومانځله او ورسره د کارزاز شهدا ده. نو په ټول پاکستان کې په هر ضلع کې په زوم باندې بلاول بټو صاحب خپل تقریر مو کړو، عوامو وامریدو، ټول میډیم باندې وچلیدو او ډېر ښکلی تقریر یې وکړو د پاکستان د موجوده د ماضي او د مستقبل ټول تاریخ ویلو. انشاءالله تعالی مونږ پاکستان پیپل پارټي او ټول پاکستانی عوام او پاکستان فوج د فلسطین سره شانه بشانه ولاړ یو او فلسطین چې کوم مواقف ته زمونږ د ټولو پاکستانی عوام مواقف ته مونږ به انشاءالله تعالی په هر فورم باندې د فلسطین د ازادۍ د خوشحالۍ او د امن اواز اوچتو. الیکشن حوالې سره یو په خبرې کې مینوال الیکشن خو زمونږ د پارټۍ چیرمین صاحب ډېر واضح پیغام وکړو، وی که څوک وایي که نه وایي خو زما نیکه بټو صاحب شهید قرباني ورکړې دي، بېنظیر بټو شهیده قرباني ورکړې دي جمهوریت دپاره، د پاکستان پیپل پارټۍ کارکنانو ورکړي. نو زه خو به وایم چې الیکشن ضرور شي او مطالبه یې وکړه چې الیکشن زر تر زره اناونس کړي او په ټول پاکستان کې د دې مطالبې لپاره به زه بلاول بټو صاحب وایي چې زه به دورې کوم او په هر ښار کې به جلسې کوم چې الیکشن دې زر وکړی شي. هم سره سرګرم او رهنما پیپلز پارټۍ
ولاړ دي رهنما ای سره هم خبرې اترې کوو چې د دوی څه خیالات دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د ثانیه کارساز فاتحه خوانه په سلسله کې بلاول بھټو سے په هدایاتو باندې په ټول پاکستان کې لایو دغه سپیچو او د کارساز ثانیه هغه په نن ورځ باندې شوی په نن ورځ باندې بېنظیر بھټو هغه اگزایل ختمېدو او ملک ته واپس راتله او په لکونو خلک دا د ټول پاکستان نه هغه کراچۍ ته تللي وو د هغې استقبال لپاره او یو عظیم الشان استقبال و ځکه چې هغوی ته پته لګېده چې یاره بېنظیر به دې ملک ته راځي او ځان سره به روزګار وروړي ځان سره به خوشحالۍ وروړي او په لکونو خلک هلته راغلي وو په هغې کې د هر صوبې نه د هر ضلعې نه زمونږ د پېښور نه ورکې په زرګونو خلک په شرکت کړی و 400 نه ورکې کړی او هغې هغه جلوس د ایرپورټ نه تر کارسازه پورې 9.5 غنټو کې هغې هلته رسېدلي وو خپل مقام ته لا یې رسېدلي نو چې په دې دوران کې هغې د یارولو دپاره د هغې چې کوم دی نو حالانکې هغې له دمکې نه ورکړی شوی وي چې ته ملک ته مه راځه نو هغې دپاره هغې ته یو د ملک د تاریخ غټه دماکه وشوه چې په هغه دماکه کې 183 کسان د پاکستان پیپل پارټۍ جعلي شهیدان شو او په هغې کې 553 ورکران چې کوم دی نو هغه زخمیان شو او په هغې کې د ملک د هر ګوټ نه د پاکستان پیپل پارټۍ جالو شهادت ورکړه او زموږ د پېښور ډویژن نه د 400 دیار خان هم پای کې شهید شوی و په هغې کې داسې ایریا ونه د ملک چې په هغې کې د هغې ورکرانو شهادت نو راغلی د هغې نه هم دا ثابتېده چې یاره پاکستان پیپل پارټۍ سره بېنظیر بھټو سره بھټو خاندان سره د ملک د عوامو کم قسمه مینه وه او څنګه چې تاسو د بلاول صاحب په سپیچ کې واورېده چې هغه د ملک غټه دماکه وه خو خلکو منډه نه واله خلکو ګاډي طرف ته ورمنډه کړه موږ خپله په موقع باندې موجود وو خلکو ورمنډه کړه چې زموږ لیډره به څنګه او بیا تاسو هغې کې په هغه سهار باندې د بېنظیر بھټو هغه دلیرپن چې کوم و ځکه چې هغه سهار راپاڅېد او د دومره غټې دماکې نه پس هغه هسپتالونو له لاړه او د ټولو هسپتالونو کې هغې د زخمیانو د پیپل پارټۍ د جالو د هغې عیادت وکړو نو دې نه د پاکستان پیپل پارټۍ د کارکنانو د هغې د لیډرانو د هغې د جذبې ملک سره د محب وطنۍ د هغې پته لګي